مهربانه دی د دې درنې او سترې جرګې مشر سابقه گورنر شوکت الله خان صاحب او په دې تالار کې موجود د ټولو پارټو مشرانو قومي مشرانو د علماء کرامو په اجازه باندې دا نننۍ جرګه چې په دې تالار کې منعقد شوې ده دا د باجوړ په تاریخ کې لا اولنۍ جرګه ده چې په دې تالار کې کیږي چې بغیر د ریاست او د سرکار د سرپرستۍ نه کیږي نو دا ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. بیا مختلف الخیال مختلفو ګوندونو والا چې د یو بل سره نظریاتي او فکري اختلاف شته دی او چې کله هم د الیکشن میدان ولګیږي د یو بل سره مقابله کوي خو امن واحد داسې موضوع ده او یو داسې ستونزه د قام ته راپېښه ده چې په دې باندې د 13 اګست نه واخله د تیر کال تر نن ورځې پورې چې کومه دی په یو پیج دی او یو موټی دی دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. ملګرو خبرې وکړلې کله چې د سیول کالونۍ مخې ته درنه ورکړلې شوله ټول قامي مشران ټول سیاسي مشران علماء کرام زموږ د میډیا ملګري او د تاجر برادرۍ د یوت زلمي د ټولو 12 پوینټه ایجنډا او مطالبات دا ریاستي ادارو ته او انتظامیې ته کېښودل په هغه مطالباتو باندې د نن ورځې پورې څومره عمل درآمد شوی دی یا نه دی شوی خو د هغې دپاره د نن ورځې پورې هغه جدوجهد جاري دی په یو شکل کې او په بل شکل کې کله جرګه کیږي کله جلسه کیږي کله احتجاج کیږي خو هغه تحریک او هغه تسلسل روان دی دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ملګرو د امن په موضوع باندې چې د امن اهمیت د خاورې ته د وطن ته او د قام ته څومره دی موږ او تاسو هر ملګری ډېر زیات پوه یستو ځکه چې د مار موږ چیچلی یستو د حالاتو موږ چیچلی یستو موږ چې کومه دی د دې وطن د کډې کلي دي په مسافرو کې هم ژوند تېر کړی په خیمو کې هم ژوند تېر کړی دی خپل جوماتونه او خپل قومي مشران هم په بارودو کې چې کوم دی الوتلي لیدلي دي نو زمونږ به بل چا ته ډېر ښه احساس کېږي د امن دپاره او د امن دپاره به څنګه چې کومه دی موږ او تاسو په شریکه جدوجهد نه کوو. خو زه یو خبره کوم د دې جرګې په وساطت سره د انتظامیې ته هم د ریاست ته او د موجوده حکومت ته هم چې د خدای دپاره چې کله ریاست خپله خارجه پالیسي دا په جنگي اقتصاد ودرولې ده د هغې ورځې نه واخله تر نن ورځې پورې په هغه جنگي اقتصاد کې د ملک ته خو بېشکه چې تاله ډالرې راځي خو نه د پښتون قام تویېږي شهدا موږ اوچتو کورونه زموږ ورانېږي مدرسې او جوماتونه زموږ ورانېږي علما زموږ شهیدان کېږي نور د د جنگي اقتصاد پالیسي دا د په زرعي اقتصاد باندې بدله کړي په صنعتي اقتصاد باندې د بدله کړي او دا جنگي اقتصاد دې پرېږدي. دویمه خبره زمونږ خارجه پالیسي کوم ته چې ډیپ سټیټ پالیسۍ ویلی کېږي او دا ریاستي ادارې جوړوي دا ولسي مشران دا قومي مشران او دا سیاسي مشران دا ستاسو نه دا مطالبه کوي چې دی په سیاست کې په مختلفو ګوندونو کې دي د یو بل سره نظریاتي اختلاف دی خو د امن دپاره په یو پیج باندې دي نو په دې خبره باندې پوه شئ چې نور دا خلک په دې خاوره باندې ستاسو دغه پالیسۍ نور نشي برداشت کولی دا د ریاست فرض جوړیږي چې د وطن هر شهري ته که هغه غریب دی او که هغه امیر دی چې هغه امن ورکړي تحفظ ورته ورکړي ترقي ورکړي دې خاورې ته او دا د بدامنۍ چې کومه تیاره راخوره ده په دې وطن باندې چې دا ټغر دا ریاستي ادارې ټولې کړي دا د دیو فرض دی په دې باندې چې کومه دی موږ دیو ته ټیکس ورکوو دیو ته چې کومه دی موږ ټوپک هم اخلو دیو له موږ بارود هم اخلو دغه بارود او دغه ټوپک دی په موږ نه ډزوي دا دی په دشمن وډزوي او د خاورې ته او د قام ته تحفظ ورکړي نور دا ولس موږ په بوسو کې اوبه هم نشي بیولی چې دلته راپاڅېږو او پستې پستې خبرې وکړو. امن موضوع په دې په ګنټو ګنټو خبرې کېدی شي خو امن چې د کوم ځای نه خراب دی او ولې خراب دی د څه لپاره خراب دی په دغه باندې خبره کول پکار دي چې موږ د ریاست ته د حکومت ته کولاو پیغام ورکړو چې نور په دې خاوره باندې موږ بدامني نشو برداشت کولی او تر څو چې تاسو سپین او کولاو خبره نه کړي
خدای شته دی چې دوی به بار تر باره رالګي او دغه شان واقعیات به په دې خاوره باندې کېږي. دوی به همدغه خپل جنګي اقتصاد ته دوام ورکوي تر څو چې موږ د جنګي اقتصاد مخنیوی نه کړی، په دې هم غږ نه کړی چې بس که نور خپل جنګي اقتصاد دې ودروه، د دې ریاست اقتصاد چې کوم دی دا په صنعتي اقتصاد باندې بدل کا، دا په زراعتي اقتصاد باندې بدل کا چې دا خاوره او دا وطن چې کوم دی لږ په امن او قلارۍ سره ژوند تېر کړي. زه د ټولو مشرانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه، د ټولو سیاسي مشرانو نه ډېر په معذرت سره چې کومې خبرې ما وکړلې دا خبرې یو سپین حقیقت دی، که په چا بدې لګېدلي د هغه ټول نه بښنه غواړم. وما علینا الا البلاغ.